الله جل جلاله په موت خدا احسان کړی دی چې نسب در نسب مسلمانان پیدا کړي وو، د مسلمان په کور کې پیدا یو، د پیدایش سره عالم راته د الله د وحدانیت بانګ په غوږ کې ویلې دی، د مسلمان مور په غېږ کې لمن او د هغې په تربیت کې لوی شوي یو، د مسلمان پلار په تربیت کې لوی شوي یو، ماحول د مسلمانانو دی، عالم مسلمان هغه راته دین او قرآن ښیي، ایمان مو راوړی، دا خو د الله احسان و. لیکن دویم د قرآن مقدسه حق دی چې ایمان نه پس دا ووایي. قرآن مقدسه هر مسلمان چې دا یې ویلی وي د دې تلاوت کوي، دا د قرآن حق دی. داسې نه چې مسلمان دی یو ځل یو بیا دې پرېږدي. ابو داود شریف کې روایت دی، نبی کریم علیه الصلاة والسلام یو ځل یو وفد راغلی دی، نه هغه وفد والا حال ذکر کوي چې نبی علیه السلام به د شپې زمونږ خواته راتو، د میلمنو خواته، بیا به زمونږ سره بعضې خبرې کولې، را سره به ولاړو. یوه شپه نبی کریم علیه الصلاة والسلام ایثار شو، هغه ټیم باندې رانلی، لږ لیټ رالی. نو موږ وی چې تاسو خو نن د خپل معمول نه لیټ شو، لږ وروستو رالی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام وفرمیل د قرآن چې کومه حصه ما تلاوت کو، نه خپل حزب او خپله وظیفه هغه مقدار مې نو پوره کړی، ما د هغې تلاوت کو. نو هر مسلمان چې ځان دپاره یوه حصه مقرر کړي، زه به د قرآن دومره تلاوت کوم. دا خو د قرآن یو عظیمه معجزه ده چې د هغې ویل انسان ته خوند ورکوي. څونه مشرانو تاسو به قرآن مقدسه ویلی، څونه کرت به مو ختم کړی، روزانه به ته تلاوت کې، خو لیکن د دې نه د انسان زړه مړیږي نه، په دې باندې انسان ستړی کیږي نه، د دې نه د انسان زړه نه وړي. دا د قرآن خپل یو اعجاز دی. ورنه د قرآن نه علاوه ته بل یو کتاب که ته څومره ولولې، یو ځل نه، دوه ځل نه، درې ځل نه، په یو 5 کرتې، خو اخر به ترې نه ستا زړه موړ شي، اخیر به د هغې نه مخ وګرځې. خو د قرآن دا صفت دی چې داسې چرته هم نشي کیدی چې ګینده چاړه دې ترې نه موړ شي، او د قرآن نه دې مخ واړوي. نو قرآن لوله، دې ته غوږ دا وایه، او داسې وایه چې دا زما تلاوت داسې دی چې الله ورته غوږ ایښی دی. نبی کریم علیه السلام فرمایلی دي، ما اذن الله لشیء ما اذن لنبی. الله جل جلاله بل سیز ته داسې توجه نه فرمایي، الله د بل چا خبره داسې نه اوري څومره چې الله د هغه چا خبره اوري چې د الله د کتاب لوستل کوي. کم بنده د الله کتاب لولي، الله هغه ته متوجه دی او د هغه خبره اوري. د الله داسې عظیم کلام چې ته قرآن لولې، نو الله تا ته متوجه دی. که دنیا کې یو انسان د دنیا عهدیدار تا ته دا ووایي چې زما دا نمبر ځان سره واله، او که ته ما سره په څه ټیم باندې رابطه کوې، نو زه به ستا ټلیفون اوچتوم، MP تال نمبر درکړي، MNA تاله نمبر درکړي، منسټر تاله نمبر درکړي، نو ته به څومره خوشحاله یره جي زما خو د پلانکي صاحب سره تعلق دی، او چې زه په څه ټیم باندې هغه سره رابطه کول غواړم، نو زما نمبر اوچتوي، بالکل هغه زما سره هر وخت کې انلاین وي. او انسان بسې د انسان عهده بسې الله موت تعالی د خپل رابطې دپاره، د خپل تعلق دپاره خپل کتاب را لېږلی. ته په خپل کور کې کښېنه، په غرمه کې قرآن لوله، داسې وایه چې قرآن کریم زه ویم، نو الله ته اورم، الله متوجه دی. په نیمه شپه خپله کمره کې ناست د الله کتاب لولي، داسې لوله چې ته د الله کتاب لولي، الله تا ته متوجه دی، الله ستا خبره اوري، او د الله سره ستا تعلق او کنیکشن قایم دی چې ته د الله صفت کوي، نو بیا خپل حاجات غواړي، نو څنګه به چې کم دی الله ستا حاجت نه پوره کوي. د دې وجې نه خپلو بچو دپاره د الله په کتاب باندې تربیت،
چې بچی د الله کتاب ته کینو هر سحر چې کم دی چې د بچی تپوس کو قرآن دی ویلی دی تلاوت دی کړی دی دا د بچی تربیت وي چې ته څنګه د بچی تربیت کې مستقبل کې به هم اقا شانې د هغه نه تمه کوي علامه اقبال موته ډېر ښه پیژنو که نه شاعر چې کم دی د خپل حال ذکر کوي چې زه ماشوم ومه نو داسې سحر نو چې ما پکې د قرآن تلاوت نه کوم هر سحر چې به ما منځ کن بیا مې د قرآن تلاوت کو او پلار به مې جومات کې وظایف کول چې کله به د وظایفو نه رالی نو چې داسې به تېرېدو زما په خوا باندې نو ما ته به داسې وکتل خو خاموش به شه څه بیا راته ویل نه نو یو ځل ما تلاوت کو چې پلار مې رالی نو ما ته ویې بچیه تلاوت وکړه خو تا ته بیا زه یوه خبره کوم نو ما په ډکې واچوله چې بابا راته څه خبره کوي وروسته مې تپوس وکړو نه بیا به ته په قلار وکړه بل ورځ مې بیا تپوس وکړو راته بیا به ته په قلار وکړه بیا مې تپوس وکړو ما ته ویې زه ته امتحان ته لاړ شه لاهور کې مې امتحان دی چې امتحان پاس کې راشې نو امتحان مې ورکړو راته ویې صبر وکړه چې نتیجه دې اوټ شي نو بیا به درته ووایم زه به په دې انتظار چې بابا ما ته څه خبره کوي چې کله نتیجه اوټ شو نو ما ته ویې بچیه قرآن چې لولې نو داسې لوله چې دا قرآن په تا نازل داسې لوله چې دا قرآن الله مال را کړی دی او زه لولم چې کوم دی مال را کړی واپس یې الله ته اورم داسې تلاوت کوه نو وایي چې بیا ما د قرآن تلاوت کو په دې انداز باندې چې الله دا کتاب مال را کړی دی او زه لولم نو بیا هغه نورانیت او د قرآن هغه مزه به جدا و د هغې نه چې مخکې څنګه مزه و د هغې نه بیا دا بل شانتې و چې په داسې انداز باندې قرآن لولي نو بیا ستا په له به هم اثر کوي او د قرآن په خوند به هم پوهېږي نو دې ته به غوږ کېږدي چې څنګه زه خپل تلاوت کوم نبي کریم علیه صلات وسلام به د شپې چې قرآن لوسته نو په دومره اندازه کې به لږ تیز وی چې یو سړی په کمره کې دی او بهر صحن کې آواز اورېدلی شي نو دونه اندازه باندې چېرې ته خپل تلاوت واورې نو د قرآن دا حق دی چې ووایې هم او بیا یې تلاوت کوي د قرآن دا حق دی چې د قرآن مطلب او ترجمه تفسیر وپېژنې څنګه چې تاسو ترجمه کړې دا د قرآن حق دی چې په دې مطلب باندې ځان پوهېږي